Allah, the most gracious, most merciful. So in the previous video we talk about present perfect continuous tense. So in this video we are going to talk about past simple tense. So this is the most important tense because we used most of the time this tense in speaking. So if you want to learn this tense, stuck with us, okay? Past simple tense, it is used to talk about something that happened in the past. دا به زمونږ سره د هغه اکشن باره کې خبره کوي کوم چې زمونږ سره په پاست کې شوی. صحیح ده، مطلب په تیر وخت کې زمونږ سره کم ایونټس کم اکشن شوي په هغه باره کې به دا زمونږ سره خبره کوي. ټیک ده. بل د دې اگزلری ورب چې دی اگزلری ورب د دې ډیټ دی. صحیح ده، دا یو اگزلری ورب د دې دی. او بل دا ډیټ چې موږ یوز کوو د ټولو په سبا دا یوز کوو. صحیح ده، آی وی یو دے هی شي اټ سنگولر اینڈ پلورل ناون د دې ټولو سبا موږ ډیټ یوز کوو. بل په دې کې شارټ نوٹ دا دی، ان پازیټیو سنټنس there is no used helping verb just but we used second form of the verb. په پازیټیو سنټنس کې موږ څه کېل کوو چې auxiliary verb مطلب ډیټ به پکې موږ نه یوز کوو. ټیک ده، جست second form of the verb به پکې موږ چې کوو یوز کوو. صحیح ده. स्ट्रक्चर به دې زموږ سره څنګه وي؟ د پازیټیو स्ट्रक्चर دا زموږ سره دی. صحیح ده. سبجیکټ به وي پلس سیکنډ فارم اف د ورب به وي. صحیح ده. او پلس ابجیکټ به وي. سیکنډ فارم اف د ورب خو تاسو ډېر ښه پېژنئ، مطلب لکه گو وینٹ گان. گو زموږ سره څه راغلی؟ پس فارم اف د ورب راغلی. وینٹ زموږ سره څه راغلی؟ سیکنډ فارم اف د ورب راغلی. گان زموږ سره څه راغلی؟ تھرڈ فارم اف د ورب راغلی. ایگزامپل ته وګورئ، وی باٹ ا نیو بک، ہم نے ایک نیا کتاب خریدا. نو مطلب دا ایکشن موږ په څه کې کړی دی؟ په پاس کې کړی. صحیح ده، مطلب په تیر وخت کې موږ دا ایکشن کړی. سیکشن هم کړی دی، کتاب هم اغستی. ټیک ده، مطلب په تیر وخت کې په پاست وخت کې موږ چې کړی دی کتاب اغستی. دویم ایگزامپل ته وګورئ، هی ټوک د کلاس، اس نے کلاس لیا، هغه کلاس واغستو. نو مطلب په پاست کې واغستو. صحیح ده، په تیر وخت کې زموږ سره هغه کلاس واغستو. د دې چې اوس موږ نیگیټیو جوړو نه دې سره بس کېل کوو سمپل ان دی، په دې کې به زموږ سره اوس د ډیډ یوز کیږي. صحیح ده، لکه د ایگزامپل به موږ څنګه لیکو اوس، وی ډیډ ناٹ بائی. بس په دې کې اهم پوائنٹ دا و، بائی اے نیو بک. صحیح ده. ہی ڈیڈنٹ بائی اے نیو بک، اس نے ایک نیا کتاب خریدا نہیں. په دې کې اهم پوائنٹ څه شو؟ باټ نه دی کم چې زموږ سره سیکنډ فارم اف د ورب چې موږ ویل چې دا به زموږ سره په پازیټیو کې یوز کیږي. ټیک ده. نو په نیگیټیو په انټراګیټیو کې به دا زموږ سره پس پام ته راځي. بس دا پوائنٹ په دې کې یاد کړئ. ټیک ده. د بل ایگزامپل ته وګورئ، هی ټوک د کلاس، اس نے کلاس لیا. د دې نه چې اوس موږ نیگیټیو جوړو څه کېل به کوو؟ هی ډیډ ناٹ. بس پدې کې به یو د ډیډ ناٹ اضافي راځي. صحیح ده. او بل بس کې لګيږي سیکنډ پام با پس پام ته راځي. صحیح ده. بس دا پوائنٹ پکې یاد وساتئ. نو ټوک به زموږ سره سیکنډ پام پس پام سره راځي. ټیک د کلاس. بس دا زموږ سره دی نیگیټیو سنټنس راځي. صحیح ده. په نیگیټیو کې بس کې لګيږي د ډیډ ناٹ اضافه به کیږي او بل سیکنډ پام بس سر ته راځي پس پام ته راځي. صحیح ده. سیملرلی چې دینه موږ اوس انټراګیټیو جوړو څه کېل به کوو؟ اګزلري ورب به سټارټ ته بوځو. صحیح ده. نو ډیډ وی ناٹ به ختمېږي. ټیک ده. ډیډ وی بائی ا نیو بک، کیا ہم نے ایک نیا کتاب خریدا. نو په دغه طریقه کې به زموږ سره د نیگیټیو او انټراګیټیو راځي. صحیح ده. بس فعلانه سپیشل پوائنٹ پکې څه وساتئ چې په پازیټیو سنټنس کې به موږ سبجیکټ به وي پلس سیکنډ فارم اف د ورب به لګو. صحیح ده، مطلب اګزلري ورب ډیډ به پکې نه لګو. صحیح ده. او په نیگیټیو کې به څه کېل کوو؟ د سبجیکټ نه بعد به ډیډ لګو او بیا به ناٹ لګو. صحیح ده. ډیډ ناٹ یوز به پکې کوو. صحیح ده. او پلس پس فارم اف د ورب. دا پوائنٹ یاد ساتئ. دلته باټ رالی نو دې پس فارم زموږ څه رالی؟ بائی رالی. صحیح ده. نو باقي به خپله جمله ریمین لیکئ. صحیح ده. د دې انټراګیټیو ڈیڈ وی بائی ا نیو بک، کیا ہم نے ایک نیا کتاب خریدا. نو مطلب پتا ہے کہ به هم زموږ سره پس پاو د ورب بلګي. صحیح ده. نور خو هغه زاړه رول دي. صحیح ده چې اګزلري ورب به منګه سٹارټ ته وړو. صحیح ده. په انټراګیټیو کې بهر حال پدې کې یو اهم پوائنٹ بل پیدا کیږي چې وات از د ډیفرنس بټوین
फ्रेजन परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस मतलब په دوانو کې زمنګ سره ایکشن شي وي صحیح ده لکه مطلب زده سیو ما چې وی ټوک د کلاس हमने کلاس لیا من کلاس واغسو ایکشن زمنګ سره وشو او کو زده سیو ما چې وی هاف ټیکن د کلاس हमने کلاس لیا ہے نو مطلب پر زمنګ سره څه رااله چې په دوانو کې زمنګ سره ایکشن وشو نو when we used present perfect tense and when we used past simple tense لکه مطلب زده سیو ما چې وی هاف ټوک د کلاس हमने क्लास लिया من क्लास واغستو دا زمنګ سره پاس سمپل ټینس ټیک دا پدا کې زمنګ سره ایکشن وشو صحیح دا او گزد سی یو ما چی وی ہے ٹیکن دا کلاس हमने क्लास लिया है نو مطلب پدا کې هم زمنګ سره ایکشن وشو سو what is the difference between these two sentence so when we used past simple tense and present perfect tense هدا هم پوینټ توجه وکي په پاس په present perfect کې زمنګ سره سکیلو ایکشن وشو خو لیکن ډیوریشن به زمنګ سره نو ختم شوی صحیح ده لکه مطلب وی هاف ټوکن د کلاس ان دس منث نو مطلب موږ په دې میش کې دا کلاس واغستو ایکشن خو مو کو خو لیکن میش زمنګ سره ختم شوی نه ده نو په دغه سنس کې به موږ د پریزنت پرفیکټ یوز کو صحیح ده مطلب زمنګ سره به ایکشن پکې ختم شوی خو لیکن ټایم ډیوریشن به زمنګ سره نه ختم شوی صحیح ده مطلب کو دا ورځ باره کې خبره کو ورځ به زمنګ سره نه ختم شوی کو د میاشتې باره کې کو میاشت به نه ختم شوی کو هفته باره کې کو هفته به نه ختم شوی کو د کال باره کې کو کال به زمنګ سره نه ختم شوی مطلب چې کله زمنګ سره ورځ ختم شوی وا هفته ختم شوی وا کالم ختم شوی نو په دغه سنس کې بیا منګه د پاست ټینس یوز کو صحیح ده لکه مطلب زده سی ما چې وی هاف ټیکن د کلاس یسټرډے دا جمله زمنګ سره غلطه شو ټیک ده یسټرډے زمنګ سره شه دی پیریډ اف ټایم دی هغه زمنګ سره ختم شوی نو په دغه سنس کې موږ د present perfect use نشو کولای صحیح ده present perfect use ومنګ اله کو چې کله زمنګ سره period of time نه ختم شوی صحیح ده چې هغه زمنګ سره روان وي ها نو مطلب زده سیو ما چې we took the class yesterday دا جمله زمنګ سره اوس صحیح شو ځکه چې ایکشن پکې هم ختم شوی دی ډیوریشن پکې هم ختم شوی دی په پاس سمپل کې بس دا یو رول یاد کړئ صحیح ده چې په دې کې به زمنګ سره ایکشن او ډیوریشن دواړه ختم شوی وي او په پریزنت پرفیکټ کې بس کنسیډر وي چې په هغه کې به زمنګ سره ایکشن ختم شوی خو لیکن ډیوریشن باندې ختم شوی په پاس کې به زمنګ سره ایکشن هم ختم شوی او ډیوریشن به هم ختم شوی صحیح ده د کی ورډ ته وګورئ yesterday one day last week یعنی 13 هفته باره کې زمنګ سره کار شو نو زمنګ سره 13 هفته خو الریډي ختم شوی ده کنه نو په مطلب په ټایم کې موږ د پاس سمپل یوز کو ټیک ده لاست ان 2018 مطلب په 13 وخت کې کم کول نو 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وغیرہ وغیرہ صحیح ده مطلب چې دا کول نو باره کې چې کلم خبره کو نو بیا موږ د پاس سمپل ټینس یوز کو صحیح ده لاست ایئر شو یعنی مطلب 13 کال صحیح ده 2 years ago دوا کاله شاته لانګ اگو مطلب د ډیر وخت نه صحیح ده مونږ ډیره مده کیږي صحیح ده ها ان انشنٹ ټایم مطلب مونږ په خوانی وخت کې ټیک ده ها ان چایلډهود ان دوز ډیز ونس اپان ا ټایم اگو وغیرہ وغیرہ داسې الفاظ منګه پدا کې منګه یوز کوو ټیک ده ها بل د دې په سپیکینګ کې منګ د دې پریکټس ډیر خوشو کوله مطلب تاسو به یو 20-30 ور بولست براوالي او په دې کې تاسو د خپل مرګر نه تاسو کې صحیح ده یا مطلب کو خپل مرګر تر نه ملاويږي د ځان سره پریکټس وکړي لیټ سپوز چارت جوړ کړئ او باغې کې د انټراګیټیو سنټنس جوړ کړئ صحیح ده لکه ډیډ یو گو ټو بازار یسټرډے ډیډ یو buy a new car yesterday did you speak English yesterday did you went to Lahore yesterday did you clean the room yesterday did you wash the car yesterday did you play cricket yesterday did you wash the teeth yesterday did you cut your hair yesterday did you cut your hair yesterday did you buy a mobile yesterday did you take the class yesterday نو مطلب په دغه سنس کې تاسو د دې نه یو وګد لیست شی جوړولای صحیح ده او په دې کې تاسو نه ته وکړي نو بیا پر ریسپانس کې د دې هم نیگیټیو او پازیټیو ولیکي صحیح ده نو I didn't go to Lahore last year no I didn't clean the room yesterday او مطلب کو چرته دا کار تاسو کړو نو بیا په پازیټیو کې به تاسو دی ریسپانس کوي صحیح ده په پازیټیو کې بیسیکل کوي چې ډیډ یوز به پکې نه کوي او د سیکنډ پاو د ورب به پکې یوز کوي
लगा yes I bought a new car yesterday, yes I bought a new mobile yesterday, yes I cleaned the room yesterday, yes I went to Lahore last year. نو مطلب په دغه سن کې تاسو د ډېر ښه پریکټس شئ کولی، مطلب یو 20-30 والا براوالی او دغه شان کې پریکټس په وکړئ. بار بار څومره تاسو پریکټس کوو نو هغونه به تاسو فلوئنسي به دې کې سیوا کړي.